رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی ننداغی لسم درس تے. اولا دعوه ذکر شوا چې الله لا اله الا هو. پدې باندې دلائل ذکر کول چې پدې کائنات کې الہ یو دی، کارساز یو دی، معبود یو دی، مشکل کشا او حاجت روا یو دی. زکا چې الله داسې ذات دی همیشه ژوندی دی. الله داسې ذات دی چلون کې د عالم دی، د ټول عالم نظام چلول والا دی. هغه الله یکی یو معبود دی. زکه پاغه باندې خوب ناراضی، پرکالی ور باندې ناراضی. د زمکه او د اسمانونو هغه چې پاغي کی دي دغه اختیارات یوازې د الله سره دي. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. دا سه بسو کی چې د الله په مخامخ د الله په نسبت شپارسو کی چاله چې الله اجازه وکي او اجازه با الله آغا چاہتا کئی چی آغا ایمان والاو. زکر پا دیبانی اللہ پوئے دی یعلم ما بین ایدیم وما خلفهم. اللہ رب العزت پا ہر سبانے پو ذات دی. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. ولا یحیطون احاطه نشی کوله دا خلق، طاقت نلری بشین د هیڅ چیز من علمه د علم د الله نه. څه مطلب؟ یعنی دا سونه خلق چې دی پدې کې دا طاقت نشتا چې د الله رب العزت د علمونو احاطه وکي. او ګوره دا بشیئن چې دی نو دا نکره ده. بشیئن نکره ده او دا تنوین چې ور باندې راغلی بشیئن، دا تنوینم د فاره د تقلیل د لګوالی راغلی. یعنی معمولی نه معمولی سیزو، د حقیر نه حقیر سیزو دی ټول مخلوق سره داغي پورا علم نشتا. کاغه دونه یو پاڼه ولې نه دای مکمل علم دی سره نشتا چې دا پاڼه څنګه جوړه ده، په کوم ترتیب سره جوړه ده، دی کې سونه رګونه دي، په هر رګ کې سونه ریشي دي. دارنګه کاغه د شګي یو ذره ولې نه چې دا ذره کم کانی نه جوړه شوې ده، دا ذره
څنګه ترتیب سره راغلی دا به چرته ځي د دې اخر بسی دا به کوم ځای لګي دارنګې د باران د قطرو د هغې محیط علم چې د باران دا یو ساس کې دا رسنه جوړ شه د دې نه به څه جوړېږي دا څنګه راغللو دا محیط علم هېچا سره نشته او دا څه کې د مچ تفصیلی علم د یو مچ تفصیلی علم چې دا مچ څنګه پیدا شه د مور پلار کم ځای دي رونه خویندې کم ځای دي دی به څونه موده ژوند دي دی به څنګه وفات کیږي کم ځای به وفات کیږي ای د ورځې پیدا شوی که دا د شپې پیدا شوی دی څونه عمر به مخلوق سره دا علم هم نشته او دې هر څه ته د الله علم شامل دی الله ته دا هر څه په علم کې دي ولا یحیطون بشیء من علمه دا وضاحت خو مخکې جمله کې شی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم کې د مخلوق پوزیشن ذکر کا چې دا ټول مخلوقات چې دي نو دی احاطه نشي کولی طاقت نه لري دوی بشین په هیڅ یو څیز سره د علم د الله نه یعنی څونه چې د الله علم دی په هغې باندې مخلوق طاقت نشي لرلی الا بما شاء مگر هغه چې وغواړي الله نو الله د خپل علم نه لږ علم مخلوق ته ورکوي دا الله د علم مقابله کې لګي اگر چې غډیر علمي او دا استثناء منقطع ده مفسرین ذکر کوي ولكن يعطيه العلم بما شاء ببعض الجزئيات الله د بعضی جزئیات علم ورکي خپل پوره علم جاته نه ورکي الا بما شاء ببعض الجزئيات انبیاء علیہ السلام تعالی علم ورکي خودی دې کې به یو خبره باندې ځان په کول پکاري الا بما شاء چې یو علم غیب دی او یو تاویل کیږي انباء الغیب دې دواړو کې فرق دی یو علم غیب دی یو اطلاع علی الغیب ده دواړو کې فرق دی علم غیب دا خود الله خاصه ده تو الله رب العزت د بازو مغیباتو د بازي د غیب و علم الله رب العزت مخلوق ته ورکي د بازي ټول نه نو دغه چې ورکی الله رب العزت نو دغه ته انباء الغیب وي اخبار بالغیب ورته وي اطلاع د غیب ورته وي هغه علم غیب پاتې نشي هغه علم غیب پاتې نشي ځکه علم غیب خاصه خداوندی ده که انبیاء علیهم السلام ته دغه بعض غیب و علم الله ورکی پاگا غیب باندې وته اطلاع ورکی نو دا د انبیاء علیهم السلام معجزه شيخه نو مونږ بدانو چې پیغمبر په غیب پويږي په دی وجہ قران او احادیثو کې چرته دا نه دی راغلي چې پیغمبر هم په غیب پويږي بلکې قران او سنت کې دا وایي د غیب په علم پوه یو د الله ذات دی البته قرآن کې داشتا تلک من انباء الغیب نوحیه الیک اے پیغمبر علیہ السلام تا د یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کا دا غتانه غیب و دا غتانه پټ و تا تستا په علم کې نه و او الله پاک تعالی دې غیب اطلاع درکا تلک من انباء الغیب دا د غیب اطلاع دا چې مونږه تا ته وحی وکا دا پیغمبر معجزه وا دې انباء الغیب او انباء الغیب او علم غیب دی کې بعضی خلک فرق نشي کولی نو الله پاک اطلاع د غیب او انباء الغیب دا بطور معجزه الله پاک پیغمبر ته ورکي خو معجزه د پیغمبر علیه السلام په اختیار کې نه ښه معجزات الله پاک انبیاء ته ورکي خدا معجزات چې وی دا د انبیاء علیه السلام په اختیار کې نه د دې اخبار بالغیب انباء الغیب غنی نمونی دي
احادیث مبارکو کې د بدر د جنگ نه یو ورځ مخکې یا د شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملګری دیو میدان بدر کې ګرځي. نبی علیہ السلام صحابه ته دې زبا ابو جهل مرداریږي، دې زبا عتبہ مرداریږي، دې زبا شیبه مرداریږي. دغه وګوره پیغمبر ته د غیب علم نه کنه، نه دا تعالی پاک په وحی سره اطلاع وکا، دا اخبار بالغیب دی. سبا ته هغه شانتیم شوخه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم ځایونه ښودلیو چې دا د وجلو زید ابو جهل دی، دا د عتبه دی، دا د شیبه دی، هم هغه شانتي وشو. نو دینه به موږ دا نه راوباسو چې پیغمبر په غیب پوهېږي. بل دا قرآن کریم کې وروستو سورتونو کې به راشي چې کله جنگ بدر کې قیدیان راله، په هغه قیدیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ترمو هغه وخت کې نه دی مسلمان شوی، ډېر تک سور سپینو پهلوان وجود و، عباس رضی الله عنه، عباس بن عبد المطلب. امر راغلی دی صحابه کرامو سره نبی علیہ السلام مشوره وکړه د دې قیدیانو متعلق. مختلف رائے پکې راغلې، بعض ویجی په مونږ کې چې چا کوم خپل خپلوان دي کنه، نو بس خپل ار یو سړی به ولګي خپل خپلوان به کرشتي وجل پکار دي، چاوي دا او سزا ورکول پکار دي. ځکه دې موږ لړې رضیتونه راکړي دي. ابو بکر صدیق یې د الله رسوله پیډیا بتنوالو تمہارا اداده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو بکر رائے خوښ شو، د فدیه فیصله وشو چې به دا قیدیان به فدیه راکړي، د فدیه بدله کې به موږ پریدو. نبی علیہ السلام ترته وی چې کاکا جان فدیه وروباسي. سوال جواب وکړه چې د کلی نتا پسې فدیه څوک راوړي. عباس وتوی تر وتوی ورواره ما سره قسم نشته، کور کې مس نشته. نبی علیہ السلام علیه کاکا جان ته چې راتلې هغه غوټه دی ورکه چاچی ته ام الفضل جدا پټه کېدا و، ته څنګه وایې چې نشته لیکر واره دینه خو زه والله چاچی دی خبر بل خو دې نو خبر تعالی څنګه پته ولګېدا. عباس پوه شو چې دا سړی دله وحي کېږي، ښه دا الله دې خبر کړ. نو دینه یې څوک دا نه ثابتېږي چې وګوره پیغمبر ته خو د غیبو پته ولګېده. دا ورته الله پاک اخبار انباء الغیب وکړه، په وحي ورته معلوم شو. یا دې جنگ بدر نه وروستو د خانه کعبې په سورو کې یو دوه مشرکان ناستو، خپل میس کې خبرې کولې. دا یو ورته ویره د زندګۍ مزه ختمه شوه. ابو جهل لاړو، عتبه شیب لاړو، مشران لاړه. زماړه غواړي چې د محمد نه غټ انتقام والم، خو څه وکړمه دی خوا بال بچ دی راته، د دې خرچه ده، قرضونه دي را باندې. هغه بل ورته ستا خو ډېره نیکه اراده ده، تا سره خو امداد پکار دی. ښه ستا څونه خرچه کېږي ټوله په ما، په تا څونه قرضونه دي ټول په ما، خو تا خو ډېره پاکه اراده کړې، ورځه شابه ورځه چې پیغمبر وجلو اراده یې کړې ده. تورې ته زهر ورکړ، ډېر خطرناک زهر یې ورکړ چې هغه انسان ته لرې نه همداسې نږدې کې نو زهر بدن ته ورټوپ کوي. هغه تورې په زهرو کې پورا خوشته کا را روان دی، مدینه منورې ته راورسېدل. نبی علیہ السلام چې ورته وکتل، عمر صاحب ورته وکتل، عمر صاحب ورته ویل دا خلک خو خطرناک ورته معلومیږي. نبی علیہ السلام ته څنګه راغلی یې؟ ورته ویل د الله رسول زموږ خپلوانو کې قیدیانو، نو د هغې د فدیې متعلق او د هغې باره کې راغلي یو. نبی علیہ السلام دوی دا راته ووایي هغه توره دې څه که تاسو هلته صلاح کړې په خانه کعبه کې، هغه توره دې څه که او تا سره په لارې باندې اوښان و سورلی وې هغه دې څه کې سړي رنګ و. خو پوه شه چې بهی دا سړی حق پیغمبر دی، هغه هلته مسلمان شو. بیا
نو دیتا دا بعض غیب دی خو غیبدان یوازې الله دی کامل علم والا ذات یو د الله ذات دی نو دا معجزات ښه قرآن کریم کې راځي مونږ او تاسو بار بار اوریدلی دي دا یوسف علیہ السلام په واقعہ کې راځي چې کله په آخري ځل باندې د آخري ځل نه یو ځل مخکې د یعقوب علیہ السلام زامن لړه او یوسف علیہ السلام ورته خپل کمیس ورکو واقعا یاد ده که نه چې دا بابا جان ته یو څه دغه په مخ باندې بیا راکېږي یاتي به بصیره چې هغې د مصر نه را جدا کېږي دلته یعقوب علیہ السلام د خپلو زامنو ته اهل و عیال ته وایي انی لاجد ریح یوسف هلکه د یوسف خوشبویي محسوسوم هلکه هغه مصر کې بعضې نیکه په غیبو پوهېده نه په غیبو نه پوهېده چې په غیبو پوهېده نو چې کله یعقوب علیہ السلام دا زوی یوسف روڼې کوهي ته غورځوي په کنعان کې دي په یو کلي کې دي نو هلته ورته بیا ولې پته نه لګي په دې وجه شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه هغه د یعقوب علیہ السلام ته چې د یوسف علیہ السلام قمیص راوړي د دې حال بیانوي چې چا د یعقوب علیہ السلام نه تپوس وکړو چې ای عقلمند انسانه یکی پرسید زا گم کرد پرزن که ای روشن گهر پیر خرد من ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی چې ګوره د مصر نه خو ته د کمیسه خوشبو محسوسه او کنعان کې چې ستا بچی په کوی کې پروت تاله پته نه لګي دا څنګه چل دی دا سوال ذهن ته راځي که نه شیخ سعدي بابا دا سوال و جواب په اشعارو کې ذکر کوي نو بابا جی وہی کی پرسید زا گم کرد فرزندہ کہ اے روشن گہر فیر خرد مندہ ز مصرش بوئی پیراہن شمیدی چرا در چاہ کنعانش ندیدی یار تا خود مصر نا د زوی د کمیس خوشبو محسوس ہے خو چرا در چاہ کنعانش ندیدی کنعان کے د لزوی نخکاری پا کوئی کی بگبت احوال ما برق جہان استا دمی پیدا و دیگر دم نہان استا گہے برتار میں آلہ نشیمن گہے برپشت پائے خود نبینما یعقوب علیہ السلام ورتویہ چھے دا مصر دا حالاتونا بگبت احوال ما برق جہان است یعقوب علیہ السلام وی زمون خال خود آسمانی بجلے غنتا دی څنګه اسمان کې دا پړه کوشي نو ورسره خکاری شي او چې بیا پټ شي نو بیا نه ښکاري دا خو کله الله مونږ ته وښیي د هغه ځای نه او دلته کله مونږ ته خپل ځان پته نه لګي ښه گہے برتار میں اعلی نشیمن چې کله د الله وحی او الهام والا بجلی هغه روښانه شي نو بیا خو مونږ له د عرش خبرې راځي او گہے برپشت پائے خود نبینم او که د الله اطلاع نیه مونږ ته خو بیا د خپلو خپو د لاندې پتم نه لګي ښه نو دا معجزه ای د انبیاء کرام علیهم السلام الا بما شاء مگر هغه چې وغواړي الله نو بعضې اطلاعګانې انبیاءو ته کوي که نه په دې وجه زمونږ عقیده دا ده جمیع ما کان خپل عقیده به د علم غیب باره کې یاد ساتئ جمیع ټول هغه چې شوي دي جمیع ما یکونه ټول هغه چې راتلونکي دي د علم یوازې الله سره دی البته د بعضې علم د تیر شو خبرو د بعضې علم د راتلونکو کارونو الله پاک نبی علیہ السلام ته ورکړی بعضې علم دا به سره وایي ګورئ نبی علیہ السلام د قیامت علامتونه وایه د جنت جهنم تذکره کوي دا خو راتلونکي دي یا نبی علیہ السلام بعضې پیشن گویې کړی وې یا نبی علیہ السلام چې مونږ ته د موسی علیہ السلام واقعه بیانوله دارنګې د یوسف علیہ السلام واقعه د ذوالقرنین واقعه د اصحاب کهف واقعه دا بعضې مغیبات دي نو د بعضې غیب و علم خو الله انبیاءو ته ورکوي خو جمیع ما کان او جمیع ما یکون علم الله پاک هیڅ چاته نه ورکوي نو الا بما شاء مگر هغه چې وغواړي الله
مگر هغه چې وغواړي الله. وسع کرسی السماوات والارض، وسع فراخ ده، رسیدل ده کرسی د الله اسمانونو ته او ځمکې ته. کرسی نه څه مراد دی؟ بعضې وی دې نه مراد علم د الله دی، د الله علم اسمانونو ځمکو ته رسېدلی دی. بعضې وی د کرسی نه مراد قدرت د الله دی، د دې نه مراد قدرت د الله رب العزت دی. وسع کرسی السماوات والارض، پورا علم او پورا قدرت. وسع کرسی السماوات والارض. بعض وی حسن بصری رحمت الله علیه وی کرسی او عرش دا یو چیز دی. وسع کرسی السماوات والارض. بعض وی دا کرسی چې دی کنه دا زیده کې خودو د قدمونو د رب دی، والله اعلم. دا روایت بعض خلک ذکر کوي خو ابن کثیر وی دا سند مرفوع نه دی. وسع کرسی السماوات والارض، وسع رسیدلی دی، فراخ دی، علم د الله اسمانونو ته او ځمکو ته، قدرت د الله فراخ دی اسمانونو ته او ځمکو ته. او بیا دا مفهوم قرآن نورو آیتونو کې ذکر شوی دی. لا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم. لا یعوده نستړی کوي الله لره حفاظت د دې حفاظت الله نستړی کوي. الله باندې ستړیوالی ناراضي. په کوم ذات چې ستړیوالی ناراضي نو عبادت د هغه په کار دی. خدای هغه چې ستړیوالی ور باندې ناراضي، مخلوق باندې ستړیوالی راځي. قرآن کی صورت کعب کې واقعہ ذکر شوی وا. موسی علیہ السلام روان دی، وسره بل خادم دی یوشع بن نون، ناشته ور سره ده، په لاره سمیستلی دي. نو موسی علیہ السلام دی خادم ته وی آتنا غداءنا، هلکه ناشته راوباسه. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ستړي شو یارخه. وګوره موسی علیہ السلام ستړیوالی ور باندې راغلی دی، الہ نه دی پیغمبر دی، خو د خدای صفات پکې نشته. دارنګه موسی علیہ السلام دی. الله تبارک و تعالی تینا تپوس کی وما تلک بیمینک یا موسی، اے موسی ستاری خلاص کس دی؟ موسی علیہ السلام سره الله رب العزت خبرې کوي، معجزه ولا ور کوي. موسی علیہ السلام سره کونټه ده. نو بس دونه جواب کافی وکنه چې ربا یا عصوایا دا زما کونټه ده. موسی علیہ السلام وی دا زما کونټه ده، زه په دې باندې خپلو ګډو بیزو ته پاڼې مرا سنډمه، اتوکل علیها ډډه وتوام چې ستړی شمه. وګوره موسی علیہ السلام ستړي کېږي، ښه پیغمبر دی، ستړیوالی ور باندې راځي. دا یو د الله ذات دی، لا یعوده، ستړیوالی ور باندې نه راځي. ښه د ځمکې اسمان حفاظت کوي، خو په هغه ذات باندې ستړیوالی نه راځي. وګوره موسی علیہ السلام پیغمبر ستړیوالی ور باندې راغلی و. او موسی علیہ السلام په دې واقعیا کې بعض علما جیبا خبرې ذکر کوي چې دا موسی علیہ السلام ولا دا سیوا جوابونه ولې ورک. نو دا الله پاک سره مینه پیدا شو، نو بیا مینه کې سړی خبرې وګدول غواړي. دا د مینې او د محبت اصول دی. بیا پای کې خلک خبرې وګدوي. موسی علیہ السلام ته استا خلاص کس دی؟ نو بس د دې جواب خدا کافی و چې دا زما کونټه ده. خو موسی علیہ السلام پکې خوږ شوی دی، ربا دا زما کونټه ده، زه په دې باندې ګډو بیزو ته پاڼې را سنډما، زه وله ډډه لګوما. ولیه فیها معارب اخرى، ماله په دې کې نورې پیدې شته، ځکه کله کله دله د اوس سره مقابله م راشي نو بیا کونټه نه کارلما. اما تلک بیمینک یا موسی. بعضې ملګرو به ذکر کول وایي چې د عربو کې یو غلاګرو د هغه نوم موسی و، چې تغلی کړې وه، بوجې ورسره وه ډکه د غلا د سامانونو، را روانو بمبو سره یې وبس کلی. بیا راغی جومات طرف ته، هغه بوجې په اوږه راړولې ده. استاز دکه رکو شروع کړې وه،
تک جمله پکې وما تلک بیمینک یا موسی. موسی ستاره خلاص کې سدي دا غلنو موسی او خلاص کې سره غلا وا اغلاګر وی کې دیو دا استاد په ما پوي شوخه بس دا غزه نه بوجیو نی امام ته پیدا سر وشتوخه وما تلک بیمینک یا موسی. بعض علما ذکر کوي موسی علیہ السلام یو عالم وی خوب ولید چې موسی علیہ السلام دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رز د قیامت ته وی موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام ته د خپل امت یو لوی عالم راول زو سره لګي خبرې کوم تاسو نه کوم وی نبی علیہ السلام او ابو حامد الغزالی راوست امام غزالی رحمت الله علیه لوی عالم تیر شوی وی موسی علیہ السلام د امام غزالی څخه تاسو نه شروع کوي او تاسو ته وګن امام غزالی ولا بلا جوابونه ورکړي. وی موسی علیہ السلام ته کې ما ته یو تاسو کو تا ډیر جوابونه راک. وی امام غزالی دي تاره چې الله وی استالاس کیسه دي نو تا ولا بلا جوابونه ورکړي. وی موسی علیہ السلام دي تا خو زما د رب سره مینه پیدا شو کوي زمونږ هم تاسو سره مینه پیدا شو کنه ښا. نو ګوره موسی علیہ السلام باندې ستړیواله راځي چې کوي د کونډه ته ډډه لګوما دا یو د الله ذات دی ولا یؤدو حفظهما نستړی کوي الله لرا حفاظت د دې دواړو ځکه دا حفاظت پورا علم او قدرت غواړي. حفاظت هغه انسان کولی چې هغه د ای پار سبانه پوي او علم وسره وهو العلی العظیم وهو او دا الله چې دی العلی پورته ذات دی العظیم او لوی ذات دی. څه مطلب دا العلی څه معنی ده؟ تفسیر روح المانی کې علامہ علوسی رحمت الله علیه ذکر کوي العلی المتعال پورته دی د سنا ان الانداد د شریکانو نا والامثال والازداد دا الله زد نشتا ندی نشتا مثل مثال مثیل مماثل تمثال نشتا وهو العلی. قاضی ثناء الله فانی پتی رحمت الله علیه هغه خپل تفسیر کې ذکر کوي تفسیر مظهری کې العلی المتعال عن الانداد والاشباح ليس كمثله شيء في الذات ولا في شيء من الصفات. هغه ذات پورته دی د شریکانو نه د اشباحو نه دا غون تسوک نشته نه په ذات کې نه د الله په صفاتو کې د الله غون تسوک شته. وهو العلی الله پاک علی ذات دی. قرآن کریم کې د الله د اوچتواله مختلف تعبیرات سره ذکر شوی راځي چې یوسو آیتونو کې وګورو ښا خوب بم د نو تختی چې الله څنګه پورته ذات دی. نو دا پورتواله قرآن ذکر کوي سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 ختم بنلسمه پارا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 ختم د الله پورتواله دریسل وختم نمبر آیات سبحانہ وتعالی اک علی ذکر کیا وهو العلی سبحانہ پاکی دا اللہ لرا وتعالی لپسنگ دے جمعہ کیم ذکر شو کا نا وتعالی اولوی دی ذات دا اللہ دا غسن چی دی ولوی سنگل وی دی علوان پا دا سی لوی سرا کبیرا چی غٹی رغٹا دا اللہ شان دیر زیاد لوی دی خواہ وتعالی لوی دی دا اللہ شان عما دا غسن چی دا خلق ولوی دا خلق چی وی دا اللہ شریکان دیو دا اللہ لون دیو دا اللہ رب العزت نیازبینان دیو نا علوان کبیرا دارنگ سورت رعد آیت نمبر 9 اگورے دیار لسم پارا سورت یوسف پسی سورت رعد دے آیت نمبر 9 عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال عالم الغیب والشہادہ اللہ پو دے پپٹا و پخکارا گورا آیت الکرسی کے اول دا اللہ دا علم صفت ذکر کو یا لو ما بین ایدیم ما خلفهم
ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بیا وسع کرسی السماوات والارض وهو العلی. دلته موي عالم الغیب والشهاده، الله په دې په پټو په ښکاره باندې. بعضې خلک اعتراض کوي، دا اعتراض پنجاب کې مونږ باندې یو تن کړی و، وایي تاسو چې وایي چې الله عالم الغیب والشهاده دی، الله پاک پوه دی په پټو په ښکاره، نو د الله نه خو څه پټ نشته، دا څنګه تاسو وایي؟ د دې جواب دا دی چې دا الله پاک په اعتبار د مخلوق سره وي ښه، چې کوم څیزونه د الله د مخلوق نه پټ دي او که کوم څه مخلوق ته ښکاره دي دا هغه یادوي، په هغه ټولو باندې الله یو شان خبردار دی. خبره مو خیال ته راغله که نه؟ عالم الغیب والشهاده، الله پوه دی په پټ او په ښکاره، چې کوم څیزونه د مخلوق نه پټ دي او کوم والا ښکاره، هغه ټول د الله په علم کې یو برابر. الکبیر ډیر لوی ذات دی، المتعال ډیر پورته ذات دی، المتعال. نو د الله پاک اوچتوالی قرآن ګڼو آیتونو کې ذکر کوي. اعلی دا صفت دوه کرته ذکر کړي، علیون قرآن اته کرته ذکر کړي. سورة الانعام آیت نمبر 18 وګورئ، سورة الانعام 13 آیت. اوما پارا دا وهو القاهر فوق عبادی، کله لفظ د فوق سر ذکر کی خوا، وهو القاهر دا اللہ دی زور ورا، فوق عبادی پورتا د خپل بندگانو نا، اللہ د بندگانو نا ډیر زیات پورتا دی، پا علم کم پورتا نو قدرتونو کم پورتا. وهو القاهر فوق عباده. دارنگ سورة الاعراف آیت نمبر 54 ورپسی سورت وګورئ، 450 نمبر آیت. دا اللہ پورتوالی قرآن زی پزی ذکر کئی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ مستوی دی فعرش باندے، اللہ دون اوچت لوی پورت ذات دے. دارنگ سورت نحل آیت نمبر 50 سوال لسم پارا، سورت النحل 50 آیت. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. یخافون آیت د سجدے پکر ہے، اس بس کوي لیکا بعض خلک وی کنتا او چې په لو سپیکرو دا درسونه کوي، دا که پکې د سجدے آیت راشي دا به خلک سکی، په لحاظه په لو سپیکرو درسونه ته مخ نه وي ښا. الله سونه ګوره سونه وړو کې ذهن لري کنه، اسونه خطرناک خبره کوي. یخافون ربهم من فوقهم، یو ځای کې مولوی صاحب خلکو له تقریر کو په غم کې، دا د خلکو غم شوی و، دی په پردي غم کې خپل ټیپر خرڅوي ښه، او د ده ټیپر صحیح هم خراب شوي ټیپري. الله اکبر کبیره. ټیپر دا خرڅول خلکو ته ایماندارو، دا اوس دا نوي مولیان راوتي دي او لوډ سپیکر دا تختوړي پیدا کړي وي، خیر تختوړي وي ښه. نو دا چې تاسو قرآن ته ناسته کوئ، نو که په دې کې د سجدې آیت راشي نو بیا به څه کوئ؟ نو د عوامو ذهن ته څه راځي چې بھئی دا ډورېدل پکار نه دي ښه. نو داسې ورته ووایئ که نه ایماندارو، که تاسو مسلمانېږئ که نه او دا د اړ په شکال او د اړ جېټ روجې را روانې دي، بې بنیاد به موزي هندوان چې هندوتوب دله ښه دی، بیا داسې وایه که نه. خو بس دونه نیګیټیو ذهن بیا غم کې ماله چاوي چې یاره پلان کې خدا سي خبره وکړه، نو غالبا هغه سړی ناست ما وي ایماندارو مونږ ته الله کتاب را لېږلی د ژوند تېرولو دپاره، دا زبردست کتاب دی، دا داسې کتاب دی، د دې درس انقلاب دی. مونږ باندې د قرآن حقونه دي، په دې قرآن کریم کې سجدي دي. نو مې ایماندارو دا سجده دونه اهم عبادت دی. حدیث پاک کې راځي چې کله یو انسان په سجده باندې الله ته پریوزي، نو په دغه وخت کې دی الله پاک ته ډیر زیات قریب او نږدې ښه.
او کله چې آیت د سجدې راشي او دا الله دا بنده سجده کوي نو شیطان ډیر زیات خپه کیږي. شیطان وی مالم د سجدې حکم شوی نو ما خبره نه و منلې. د سجدې نه انکار چا کړو؟ په سجده څوک خپه شوی؟ دغه مو شیطان چې په سجده خلکو ته خپه کیږي. چې په سجده څوک خپه کیږي خدا به شیطان کنه. ایماندارو شیطان په سجده ډیر زیات خپه کیږي. په ځان خور یې چي چې وګوره د انسان له سجدې حکم شو نو د سجده وکا او مال د سجدې حکم شوی نو ما نه وکړ. مې ایماندارو چې کمزې کې په لوډ سپیکر د قرآن مونږ د درس आवाज اورو نارینه او زنانه ته متوجه کېدل پکار دي چې استاد ورته اشاره وکړي چې ایماندارو د آیت کې سجده ده د درس نه بعد فوراً سجده وکړي په خوشحالۍ سره سجده کول پکار دي. مې چې کله د سجدې آیت دا مونږ او تاسو وورو په تلاوت کې یا د بل استاد او قاری نه وورو نو سکول پکار دي سجده کول پکار دي. ښا سکول پکار دي او دا سجده کول بد کار دی او که ښه کار دی نو ښه کار کول پکاري کنه نو ښه کار خو کول پکاري. نو بیا تاسو د قرآن دشمنانی ښا الله اکبر کبیره. نو دې آیت کې سجده را کم ځای پورې دا आवाज زی چا دا آیت اوریدلی نو سجده وکړي ثواب به وشي. یخافون ربهم د ملائکو ذکر را روان دی چې دا ملائک چې دي الله له سجده کوي یا مخلوقات چې اسمانونو او ځمکو کې دي هر قسمه زنده سر یعنی د الله تابع دي. والملائکۃ ملائکم دي وهم لا یستكبرون دي ځان غټ نه ګڼي. یخافون دی یریږي ربهم د خپل رب نه من فوقهم چې هغه رب د دینه پورته دی هغه رب فوق ډیر پورته ذات دی. نو العلی الله رب العزت علی دی پورته ذات دی. د الله پاک اغلوی شان هغه ته پکې اشاره ده چې د الله غونته څوک علی نشتا. عظیم الله رب العزت عظیم ذات دی لوی ذات دی. دا د الله صفات دي علی او عظیم. نو دا آیت الکرسی وا چې دې کې خو ډیر زیات تفصیل علما وکړي دي. دا الله په فضل و کرم سره په خصوصي احسان سره ستاسو د خلکو په دعاګانو په همت سره دا لس جمعو کې دا آیت الکرسی دا یو آیت اولستی شو او دې کې دې طرف ته اشاره شو چې قرآن کریم دا یو زبردست کتاب دی چې یو آیت دی او ته نه بس کې نو بس ته پکې ورځه کنه بیا ښه. الله اکبر. مونږه کال کې چې درس کوو ماوستن یو آیت یا دو آیته نو یو پیر پاتو کالو کې ختم شوی دا اوس بیا پاتم ځل باندې روان دی تقریبا سکم اته کاله پوره کېدو والدي نو بیا پکې موږ سورۃ الرحمن بیگا ختم کړ بیگا نه بل شپه واقعا به شروع کیږي گویا چې پاتو کالو کې بیا ختم شي 14 کاله کې به دو پیرې ختم شي او په دوره تفسیر کې الحمدلله کال په کال باندې قرآن سړی په سلوي غزه کې ختم و ویری. بعضی مسلمانانی پویا قرآن دشمنانی وې سلوي غزه کې به قرآن څنګه ختمه وې قسم په الله ته په سلوي کال کې نه په سلوي زره کال کې هم نشي ختمول شراله نه دا به څنګه ختمه تیر اله نه نو چې چارا واغستو نو هغه ختم کړی دی هغه زده کړی دی. دا مونږ او تاسو له پکار داری د قرآن کریم سره مینا د قرآن کریم درسونو سره مینا د حدیث مبارکه او د درسونو سره مینا او باقی هر انسان ته الله عقل او فهم ورکړي دي. خذ ما صفا و دا ما قدر چې کوم سم خبري اگر اخلا هغه عمل کوا کوم خبره د الله او د الله د رسول خبرو نه خلافي عموما بس ته بده کې مجبور نه خو زما عزت مندو د خپل ځان انانیت زد عناد تعصب تحزب تاسو نه پیژنې تحزب حزب ډلبازي چې دا خبره زما د ډلې ده زما د ډلې زما مشري کوي زما لیډر کوي نو زه خو منم ما ته محترم را او کدا حق خبره ده بل څوک کوي نو زه نه منم دا لیډر پرستی ده بیا ښا دم خطرناک چیز دی بیا که ظلم د بلې پارټۍ تن کوي نو اخو ظلم دی خیانت که د بلې پارټۍ تن کوي نو اخو ظلم دی که ستا د خپلې پارټۍ سړی ظلم کوي خیانت کوي
دغبازی کوي، دوکبازی کوي، منافقت کوي، دورنګي کوي، نو هغې ته جامع ورچوه، هغې له احتمالات ګوره، هغې له توجیهات ګوره. نه غلطه خبره د هر چا غلطه خبره ده، سمه خبره د هر چا سمه خبره هغه ډکې اچوله. نو تحزب نه ځان ساتل، تحزب د ډلهبازۍ نه، د ډلهبازۍ دغه مطلب دی. دا مطلب یې نه دی چې دا پلانکي جماعت کې، دا خو مختلف جماعتونه په دنیا کې کار کوي، څوک به یو جماعت سره، څوک به د یو پارټۍ سره، څوک به د بلې پارټۍ سره. او که د خپلې پارټۍ هغه روانو رکو ته صحیح وي، دا تحزب دی. بیا دې نه ځان ساتل. تعصب مطلب دا چې بای که دا خبره دا سړی کې نو زه منم، که د ده نه علاوه بل څوک کې نو زه نه منم. دا عصبیت دی. او چا چې عصبیت ته رابللو که چې ایماندار او حق خبره د بل چا مه منې، او د ځان الزامونه او پراپیګنډې، دا ډېره د نقصان خبره ده. نو الحمدلله ثم الحمدلله دې کې یو ماحول وجود ته راغلی ده، او تاسو ته پته نه لګي دبکن والو ته. اکثر ملګري هغې وي یاره داسې چې ماحول زموږ محلو کې جوړ شي نو څونه به ښایي، ځکه هغه ځایونو کې دا ماحول نشته. او د دې ماحول به لږه موده پس تاسو ته بیا اندازه ولګي. دا ماشومان، دا کشران، دا نوجوانان چې د الله کتاب اوري، د دې به دونه اثر نی. شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه هغه ذکر کوي، یو سړی و وی حمام ته ننوتو، نو هلته ورته یو دوست خټه ورکا، نو د خټې نه خوشبو راتله. وی دا سړی د خټې نه تپوس کوي چې ای خټې دا تا کې مشت دی او که دا عنبر دی، دا څنګه چل دی؟ وی گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبه بدستم، بدو گفتم که مشکیا عبیری که از خوشبویی دلاویزی تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما حاکم که هستم. وی خټې راته وی چې مال ځان معلوم دی زه بیکاره خټه یم، خو ما د ګل په ویښ کې لږ وخت تېر کړی را کې اثر کړی دی، نو ځکه ایماندارو چې په خټه کې د ګل اثراتي، نو دا دون عظیم کتاب دی. الله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل، که دا مې په غر نازل کړی وي، غر به د الله دایرې دړې وړې شوی و، د دې به اثر ډوي نه، د دې اثرات او برکات به تاسو وینئ. دا ماشومان انشاءالله عقیده کې به ګندونه نی، عقیده کې به د رسم و رواج نه نفرتي، د شرکیات و بدعاتو نه به نفرتي. نو چې موږ څونه زیات محنت کوو، ګوره تاسو خلک وینئ نه چې خپل غم خاده کې، خاص کر په خادو کې څونه ستونه کوي، خطونه چاپ کوي، او په خپل همځي او منډې او تړلې څه ایو ځای کې د الله کتاب بیانېږي، نو ته د خپلې خادې عمره خوشحالي هم په دې نه کې، تم کلی په کلی وګرځه وایي د الله کتاب ته به راځئ. یو دا ترتیب دی. دویم الحمدلله ثم الحمدلله، څنګه چې جمعه کې اعلان وشه چې دا رنګ کلي کې د دورې تفسیر افتتاح